د چاپلوسۍ او خوشامدګرۍ په موضوع لیکل شوې ریډیایي مزاحیه ډراما واده. لیکونکي ارواښاد ډاکټر محمد اعظم، پروډیوسر ساجد محمود خان، آډیو او ایډیټینګ انجینیر محمد سلمان حیات. کردارونه: دورانشاه یو موړ زمیدار، شیررحمان شبنم، مسکینه د دورانشاه ټبر، بیبي شیرینه، بخ بلند د دورانشاه زوی محمد سلمان حیات، شیرې د بخ بلند نږدې ملګری، نور رحمان سحر، تورې د بخ بلند خوشامدګر ملګری، عدنان رفیق، سید میر کاکا د کلی یو مشر سړی، ساحل یوسفزی، تاج بیگم د بخ بلند ناوې، ذل هما پیش کوونکې پښتونخوا ریډیو مردان. دبخ ميلان موري دبخ ميلان موري هغه په دې لا تر اوسه دې تاو د کړی. شابکه وایا شابکه بدن می شيږي، سلورم ورځ می ده خود ته برانه نه ځي. وای چې څه قرض را پورې دی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مورې نیک بخت د مونږ نه د پوره مولد شریف جوړ. وای خدایا مړ شم خدایا. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. یا سړیا دا څه پیریان در باندې راغلی دي؟ ماشوم خو نه چې ته به تا جاړې. کم بخته په هغې مونځ دې پوی نه کړم، په سکي کې مې دله پېښې دي. بس خود ته یې مونځونه دي، خدای خبر چې د دعا په ځای شیرې کوې که چې کور هم هغسې د میردین جومات دی. سپیرې سیلی پې رالوتې دي. زما کور سپیر دی؟ خوار چندکیه، که زه نه وې نو د سپو د خوراک شوې به وې. ما کره د څه کمې دی، اوزګار راته ناست دی، غوړي تې خورې او ویتې خو دې ډېرې زده دي او کور مې دونه مال حال کې دومره څوک نشته چې دارول څوک ګوټ پې راکړي. خدای دې تباه که، خدای مې دې دشمن تباه کړي. سپین ګریه زه له چېرته خدمتګاره وګوره. زه خو دې په ډېرو خدمتونو د برمه پرېستم، اډوکې مې دې چیرې چی شو. بس چې د لالا کره مې لاړه شم، هر وخت راته وایي هېڅ مه کوه، خپل مونځ اودس کوه او روجه غوړي خوره. غوږونه مې مه خوره، هغه روشه د اولاد راته ښه معلوم دی. ته غوړي او روجې یادې د اولګې به دې مړه کړي، د اولګې روجې به در باندې ونیسي. زر به د ایمان روزي کړي. ځه لاړه شه، خپل ارمان ورجوه. وی کمکله اوس مې په سپین سر د دې کوره شړې، سر در باندې ګرځېدلې دي څه؟ ولې دا کور ستا دی څه؟ دا کور خو ستا دادا په پخو کاغذونو کې په ما پسې لیکلی دی.
زه چې بله شپه پکې ونکې. په کور کې راته دوه خوشکې ډېره شوي دي. زوی د پلار نه زیات دی او پلار یې د زوی نه. دویم ټک کار نه کوي. په ډېرو کارونو خو مې د دشمن بې بنیاد ووتو. ټن زوی دې په کوڅو کې دغه شانته ګرځي. شل ځله مې درته وویل چې ښځه وله راوله، هم به ستا خدمتونه کوي، هم د هغه. زه خو اوس د هغې عقلي پقلي هم نه یم. اسې د مکر جړه مه کوه. زما په دې کې څه ګناه ده؟ واده ته یې رضا که که نه؟ سلاګانې هو زامن د میندو سره کوي. وی زما د خوارې که دومره بخ وینو دا بخبلن مې ولې را په غاړه کو. د واده د نوم نه خو داسې یریږي لکه چې جنګ لی بیایې. ما دې خدای مړه کړي چې د دې ټولو غمونو نه بېغمه شم. راځه جارو مړیا، تا په دې جارو نه ولم نور به ملا راته غټېږي. زما خوږې مورې، زه د بل هېچ چا نه هم نه یېرېږم ښه. یو د الله نه یېرېږم او بل ستا نه ډېر زیات یېرېږم. مورې اوس خو راله یو 10 روپۍ راکړه که نه ښه؟ سټکوریا بیا په روپۍ سکې هره ورځ روپۍ. پرون چې د 10 روپۍ اخیستې وي. 10 روپۍ؟ څه واده پکې څه؟ واده نه دادا توري دې رانه غواړي. ته ودرېږه چې پوه شم د سره. د باچا زویه د پلار د خزانې لیدلې دي څه؟ مسکینې وپې د املا مات که پې دا سر. ماته سار کې، ماته ګول کې، ماته قربان کې. یا سړیا دا په تاسو شو په ګیره برېتو زوی باندې څوک لاس وچتئ؟ بختیا سټکوریا په لو لنګرو د ځانو خوړو. بس دی ماشوم نه سړی شه. د ګل په شانتې ناوې به درله راولم چې د دې خوشک مارو نه خلاص شي. ناوې نه مورې، کورې داسې را سره ونه کې پخپو دله پرېوځمه مورې، کنې زه به ځان ولم. نه بچیا نه داسې ونه کې، موږ خو ستا د خو وایو. توت که پې دا مخ چې لږ دا قهر یې څوړ شي. وردېږه ته ورته څه نه وایې، زه ورته چل ښیم چل. بخبیلن ده واده کې یې که نه کې؟ نه ته داسې نه پوهېږې ښه؟ وای زما بچیا ته اخواشه تا راته روان کړی دی. واده کې که نه؟ وای که نه داجي وای زما بچیا را پرېوته سر خو د خوږ نه شو زویه. توریا د مخبیلن خان خبرې دې په غوږو څنګه ولګېدې؟ دا به یار مو څه چل کېږي؟ زموږ مزې دوګزې خو لاړې ختمې شوې. دوران شاه کاکا زوی له خامخا دا واده کوي خامخا. شیریا بیګا چې مې څنګه د واده دا خبره تر غوږو شوې ده، طبیعت مې ډېر خراب شوی دی. ستا څه خیال دی چې بخبیلن خان وادو کی نو بیا به د ښځې نه راوځي؟ په ایمان په مونږ خو به خاورې واوړي خاورې. ویم خاورې به مو خوراک شي او هغې د نر بچي له خو خدای زړه هم د زمرو ورکړی دی. یو خو اتم د نن زمانې ښځې د خاوندانو په خپو کې پیچواڼۍ اچي او بیا چې لا د بخبیلن خان غوندې تور دندې ورته مخکې که او یو دندې پې سترګې راوویستې نو راشه که یې ګورې پوړې شلوي پوړې
او خدای خبر چې کومو کوڅو کې به سر پناه کوي. هم دغسې د اشنا خو څه چل راښایه که دا سامې مې د ګوتو ووتله نو خدای کو بیا څوک په ګوتو کې د چرسو ګیټۍ راکړي. دغلته خو زه هم حیران یم کنه توريه، تا بې نشې سرونه به بیا چرته ګرځو چې بنده کې نشه نه وي نو لشه پکې هم نه وي. بې لشې کب ښه یار اړوار څوک یې لوړ تېرې لوړ. دویم زمونږ بخت بلند خان ته جوړ شوی دی. ښه چارې ای د دنیا ملنګانو، څه وړیا خندا مو شروع کړې ده. ستړی مه شې سید میر کاکا، ښه دې وویل. ویم که دا خندا هم په بیه وي که نه نو موږ نیسمونو خو به اډو ورکې نه وکړې. ویم ستا جوړې راباندې دا هم نشي پېرزو، که رښتیا راباندې وایي نو ویم په زوره ځان تخنو په زوره. دا تورې دی که نه د جړا په وخت کې هم پکې یوه نیمه داسې وني چې سړی خامخا سړی چینګېږي. موږ خو پړسو یو، دی پړسو دی. دوی خو پرېږده که نه، پلار په نیکه سوګړ مار راغلی دي، خو تا ولې وربوز ځوړند نیولی دی؟ څه پیټ در باندې پروت دی؟ وی مشره که خبر شوې که نه نو زمونږ په حال به تا نه هم ژړا درشي. ګرانشاه کاکا پخپله لا او د واده خبرې اترې شروع کړي دي. نو دومره خبرې او بیا زمونږ د ژړا تپوسونه کې که نه ستا هم د خندا شو مړه. په دې ونه رسېدم چې دورانشاه خپل زوی له واده کوي، نو ستاسو په کور ولې د ویر نارې دي؟ صفا خبره د مشره چې ښځه وکړي نو د خپلې رضا خاوند بشي، زمونږ بیا کله مني. پرېږده سړیه، ولې خوښې ته بیا څوک پرېږدي؟ نه د ښځې د لوبو بشي د لوبو، مونږ به په تش میدان پرېږدي، په تش میدان. کمکلو په دې دومره خبره هم نه پوهېږې نابالغو، وچ په وچه شر کوئ. واده کې خو ستاسو هم خیر دی. شیریا راکه یو وار نسوار. شیریا چې د خپل کور خاوند شي نو ایله خو به د هغه بوډا د حکمونو نه خلاص شي، د خپلې مخې به شي، او بیا خو چې ورته د کومې غاړې مخه وخې مخه د تازاده ده. ویم خدای دې ایمان نصیب کا سید میر کاکا، الوتې مرغې دې لاسو له راوسته. په قلاره کښېنه شیریا، دواړه په اوتو بوتو سر شوې، چې یو ځل یې ښځه په سترګو ولیده نو بیا به یې نه ته په سترګو ووینې او نه زه. د نن سبا جینکې درته معلومې نه دي، په هغه دامونې کې به یې راګیر کړي چې د بهر راوتو چل به تیر کړي. او ته خو دې راته د خپلې باد پرې مه وایه چې هر وخت یې لکه د څاروي ډبې او چون نه کوي. زامنو نخلې ما ډېر ښکلی تجویز مې درله کتلی دی. کار به وشي چې نه به سیخ وسوځي او نه کباب. وایه کنه ایمانداره. ویم سید میر کاکا څه وچ پکې خورې، وایه کنه. بچیانو واده ته غاړه کېږدې، غاړه څه چې د غاړې نه یې ونیسې او واده ته یې جوړ کړې، خو جینۍ ورله بدرنګه وګورې، بدرنګه داسې بدمخې چې مخ ته یې ګوري او د ویرې نه نیغ تاسو له رازغلي.
په والله مشره کمال دې وکړو. ویم کمال که کمالونه. ویم بچو د تره په دې وینا مو عمل وکې، په دې کې مو د دواړو جانو خیر دی. زه اوس ځم د جوارو په هغه باړۍ اوبه ورسموم. ها مشره دا دې ونه ویل چې داسې ناویاتې ناوې به ورله د کمې نه راولې، په چا دې سترګې دي؟ تاسو هسې اوزګار یې، هم لور د کوره غواړې هم زوم. زه نور ستاسو پوه شي او ستاسو کار. ما خو درتاسې یو هنر وښودلو. ورځه سیدمي راکړه په مخه دې ښه، تا نور نه کړو. زه د الله په امان. تا کې اډو خپل دومره عقل نشته؟ ستاسو د کندي د حاجي صاحب هغه لور دې په خیال کې نه ده؟ شیریه سړی به نه یم، اډو خدای بخبیلن خان له پیدا کړې ده. تیار د ښاپیرې بچی ده، سپیا که مخ د نولي غوندې سترګې، پړه پوزه، ډانګونه خپې او صوباړه لاسونه. مړه خو سپه باڼې چغ دی. او بله درته ویم دې ته به د بغمیلن مور پلار هم په دې جوړ چې کورنۍ خو هسې ښه جوړه کورنۍ ته مشران خو دولت ګوري، ښایست یې په بلا غوندې. ښه ده ځوانه چې اوس چېرته بخبیلن خان وګورو. زه چې ځو ورپسې راځه. هنو اشنا واده ته د آخر غاړه کېښوه. یارانو څه به یې درته ووایم، په وهلو وهلو یې دربلی کړم. په کور کې مې هم ځای نه و او دادا مې راته ویل چې کو د واده نه د انکار وکړو او که بې مرګه مې پرېښودې نو زما نوم به دورانشاه نه وي. نه نو سبا دې درته نه دي ویلي. مور پلار د خپل اولاد بد خو نه غواړي که نه مړه، واده څه بد شي خو نه دی. بند نه دی شیرګله، ولې ښه به هم ورته په دې نه وایي چې خو یارانو نه بنده پاتې کړي. د کلي کلویغې مرګ جواک نه یې وباسي، د سړي نه هغه سړیتوب بوځي. ته پرېږده، زموږ نیانو ته هغه خلکو کې مه اچوه که نه. په ایمان دومره باور مې پېشته چې سر به ورکړي خو موږ به ورنکړي. ښه څه وی بخبیلن خانه؟ دی اسی اوزګار دی. سړیا مونږ خو وایو زمونږ د خیر دی، بیا اړو تپوس نه کوي، خو چې له خیره د یار کور مو آباد شي. د دې خبرې اډو غم مه کوئ. دا واده خو د مور پلار د زړه ساتلو دپاره کوم، څه لیونې خو نه یم چې د ښځې دپاره زړو یارانو سره پرېږدم. ویم ځان به مړ نه کړمه. مرګ دې مومي اشنا، مرګ دې مومي چې دا غاټې مې دې اورېدلې دي نو د خوشحالۍ نه مې سترګه نه ده پټه کړې. وی مالا سکې چې په ټول کور کې مې بې اختر راغلی دی. د طاووس یې مور د نر لور خو ته اوس نه په منګي راایښې دي. تا د واده سندرې وایي. بخبیلن خانه ولې دا یوه به درته ووایم
شل زله خو ووایه. هسې یو د سلا خبره ده را دې خواشه. شیریا بهبیلن خانه واده به کوي خو کور به زمونږ په خوښه ګورې. بالکل ویل بالکل ټیک ویل. ته غم مه کوه. ویم ما د ډېرې مودې نه خپله روندار په ګوته کړې ده. چې ستاسو خوښه پکې نه وي نو شهزادګۍ به مې هم خوښه نه شي. ویما مور پلار ته مې ګورې پرې نږدې کنې په بلا به مې واړي. ویم خوره مې درله کتلې د بخپېلنده خوره. راځې خوا که غوږ چاته غږ ونه کې. ټیک ده بس وشوه. یقین وکړه په دې ټول کلي کې به داسې ښایسته لبونه پیدا کېږي. مخ یې نه دی د سپوږمۍ ټوټه ده سترګې ورته بریښي. ویم سترګې نه دي بخپېلنده ویم بلې ډیوې دي ډیوې. د زرکې په شان تول کوي توله. ویم د ګلو لخته ده د ګلو په شان خاندي. څه به یې وایې خو په لیدو او اورېدو کې د ځمکې اسمان فرق دی. مونږ سره خو یې دیوال دی هسې. بس نوره مې د کور پرده ماخلې واخله توریا. په دې خبره ده 2 روپۍ د اسرارالدین کاکا نه پې مټیایي راوزغله. او هو دا 1 روپۍ هم د نشې شوه. یاره بخبیلن خانه ویم خدای در کړې ده او په لګولو یې هم سم پوهېږي. تاسو دلته یې؟ زه مې اوس هړو د مور سره خبرې سپینوم. خبره خو واوره که نه. ګورې د چرګانو جنګ له به وځو. مینه لګېدلې ده. هغه چرګ خو دې تیار کړی دی که نه یارو؟ یو هر څه کوم په ځان ناره تېروم خو هغه دغه چرګ نه ساتم. ځکه نه یارانو تاسو ووایئ که نه په دې ټوله علاقه کې داسې چرګ را پیدا شوی دی تر اوسه چې زما چرګ له ماتې ورکړي او زما چرګ وتښتئ. شیریا هسې خو په ډېرانو ډېر چرګان ګرځي خو په کوم چرګ چې زمونږ خان لاس ووهي په ایمان باز به ورته هم براونو ګوري. توریه ده خو ویم چې خدای دې څوک داسې تورزن پیدا کړي چې زمونږ د یار په چرګ د بیلات اواز وکړي. نو بیا هغه دی او هغه خبرې کتې به شي. توریا څه ته ګورې؟ ورشه که نه دا پیشکي شیریني خو راباندې وخوروه که نه. شیریا زه به کور ته لاړ شمه مور سره مې وینمه ښه. ورځه شنه ورځه خدای دې ملې شه. خو ګورې ناجي صاحب کور درنه خطا نه شي. زویا چې کوم ځای ستا رضا وي هغه زموږ په سر سترګو قبول دی. خو تاجي صاحب لوره؟ نه مورې خو دې نه منمه ښه. واده به کوم ستاسو په خوښه خو ګورې جینۍ به زما د خوښې وي ښه. یه بچیا چې ستا یو ځل خوښه ده زموږ 100 ځله. له خیره حاصل پښتانه دي. له خیره د ډېرو پیسو خاوندان دي او جینۍ دومره اصیله ده چې صفتونه کېږي صفتونه. زه خو د سرورو قسمت ته پس خېږم چې لور نه د فریختې کور ته راغلې ده فریخته. ویم ډېره ښه ده مورې ډېره ښه ده. مورې ویم اوس به دا خپل چرګ لږ بهر ته وباسمه چې څه چرګوړي مرګوړي پې ووخم. سباله به میلې ته وباسم چې لږ د مخکې نه ګیره شي که نه. مورې ویم زما د بوچي جنګ خو دې لیدلې نه دی که نه؟ وی سنډه
موږ دله واده کوو. سبا به د زامنو لوڼو پلار شي. ته تر اوسه پورې د ماشومانو دا لوبې نه پرېږدې. د خلک به څه وایي؟ څه وایي څه؟ بختي بچې مې څه وایي؟ مور او زوی څه سلاګانې کوئ؟ وای شرمېدلې چر دې اوس غلو کلار نشوې که نه؟ ته اوس هغه په ځای پرېږده، خپله وایه. لا هلک دی هلک چې واده وکړي په خپله به سم شي. جینۍ مو څو خوښه کړه او که نه؟ یا سړیا زه خو هریانه دریانه پاتې شوم. هلک ته خدای خبر چې چا د نختر حاجي صاحب د لور صفتونه کړي دي. ځان پې وجنې ځانه د ښایست دا دې سوې. خیر زما خو په خیال کې بس دغه کورنۍ وه. نخترې حاجي مې زوړ یار دی، ولې په دې یېرېږم چې جینۍ لږه د رنګ جوسې نه داسې رخت لا داسې رنګ جوسه شي. د تاج بیگم په شانتي کور سنبالي و په دې کلي کې هم لاسوکو کې په هر کار پورا ده. قرآن شریف یې ویلې دی او داسې ګنډل او وخلې پخلې یې زده دی چې علمونه تماشې کوي تماشې. ګوره که نه د قدرت کارونو ته وخت بخت څنګه برابر یې وخوړ. بختې بچې مې په هغه ځای ګوته کېښوده په کوم ځای چې زما نظر پرېوتی و. ورشه په دې خپلوۍ به هغه زما نه زیات خوشحاله وي. هلکه شیریا پرون میلې ته داسې ځان لاړې د مخبیلم خان په مال کې جوړ زمون برخه ختمه شوه. واخله راکاږه یو لوبې نورې خبرې پرېږده. هغه چیټه مې درله راوړې ده چې یوه لوخړه نه دې د ځمکې نه اوچت کړي. دا مې په میله کې د عملي جان لاس تاو که ته نه پکې هغه دغه کې مه. هغنې اوس مې په دې وړه شان ګیټې غولوي. یار ښه ده چې ته په څه خوشحاله یې، مونږ پې مخکې نه خوشحاله یو. او دا راته ووایه چې جنګ څنګه پاتې شو؟ ولې بخمېري درته حال نه دی ویلې څه؟ هغه بدبخته خو مې پرونه راسې په سترګو نه دي لیدلی. بس هماغسې وشو مړه څنګه چې موږ غوښتل. څنګه؟ مړه خو روښاني سره مې جوړه کړې وه. د هغه چرګ خو دې لیدلی که نه؟ تیار ګډوډې دی تیار. هو هغه خنډې نومې چې پیښې دی. او هغه ویم څو کوم وطن جوړېده. مقبلن خان مې پرې ور واچو. روښاني مې دله پوی کړه او د خپل خان د چرګ صفتونه مې ورته شروع کړه. روښاني ویل چې د تېر چونې کم نه جنګو. نو اشنا دې څه وویل؟ هغه به څه ویلي وو؟ ما ورته وویل چې بابوجي مې کره اعتبار دی. ډېر څه چې په اړتیا هم پرې زړه ونه واخلي. په اړتیا
هنو میدان دی توت کړو او په دوو ټونګو کې سوړ شو. میدان چا ووهو ګټه چا وکړه خان کرو خان. زوراور سړیه نه خان نه روخان دا شیر محمد خانو ګټه که د هر چا وي تاوان پکې زمونږ نه و. روغان سره مې ځانته لس روپۍ کړې وې د خنډي په بري کې مې لس روپۍ وې او بوچي میدان کې وړې وې. نو د بخبیلن خان مال خو حسم ستاو راواچوه پیچاچې هنو چل سو شو. جون بس داسې وشو چې څو مخو کې خنډې وچلولې څو پړکونه بوچې ووهل او بیا بوچې مخکې او خنډې ورپسې. یعنی بخبیلن خان مخکې او روحاني ورپسې. ویم توریا په ولسته ارمان می کولو ته بګتې مګتې خو به دې ورپسې ویشتې وې که نه. خنو لستې واچولې خوره خوره بې یرې بې ترخې خو زمونږ برخه. واخله یارو دا دوه پکې ستا پټکې پورې کلکې وتړه څوکې درنه ونه وخي ګورې. ولې د یار ګمان دې را باندې راغېسو څه حرام مال خو نه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. ستړي مشي نیکه جوړ وخت را پاسېدې. نیکه ډېر خپه شوم شیري راته حال ووي په بوچي مې دا ورځ نه شوه پیرزو. زه یاره ګټې سره بیلات هم وینو. ویم توریا خوله دې په واک کې نه ده هغه ستا په شان نه دی. خدای ورله د اتي زړه ورکړی دی د اتي په دومره وړو خبرو نه ښکته پورته کېږي. ښه شیریا زیرې مې در باندې څه چل دی یار څه چل وشو. خبر خو نه یې که نه د واده نیټه یې راله کېښوده او هم هغه ځای کېښوده چې کوم ځای تاسو غوښته. خان په خوله کې د شکرې راواړه تودې امرسي چې دا خوله درله خوږه کړم دا کله. بس د دې راختلې میاشتې په 20 نیټه ویم ټولې ټالې 15 ورځې پکې دي. ویم دا دې ښه وکړل اشنا چې مخکې دې خبره کړو. ویم چې ځان ورته تیار کړو. شیریا رښتیا دې وویل کور والا به هم ورته سر زړوکي وکړي. مړه سر زړوکي دې سر وخوري چېرته یو څو کانټوس ګورو. ویم خانه کانټوس خو به کور نی که نه. ویم کو نه وي نو ښار څه لرې خو نه دی که نه شیریا. دا هر څه به وشي مړه واده کې خو لا ورځې شته. ویم هغه بوچي ته مې خیال لاړو هغه خو اوس راله چا سره د سترګو لګولو شان پرې نه خو. ویم چې حلال یې کو حلال. او یارانو نن ورځ هم یخه غوندې ده. یارانو زما هم په خپله په سترګو ډېر بد لګېدو
وختي مې ولا په مری چاړه راخکلې ده. اوس خو به پوخ هم وي، چرته خوځې مخه. دقه شان دغه تر دقه شان. د اسمان سپوږمۍ، د سپوږمۍ ټوټې د مخ نه پلو لرکه کنه، ټوله دنیا پړک پړک کا. بهر وګوره نن څومره خوشحالي ده. زه څومره خوشحاله یم، ته هم خوشحاله شه کنه مړې. وخانده، ما ته وخانده کنه ښه. زما د ګلو لختې د ګل په شانتې وخانده راته ښه. ما ته دې غډیوي سترګې راواړوه کنه، توري یې راته ډېر صفتونه کړي دي. تا ته چچا زما دومره صفتونه کړي دي، زه دومره ښکلې نه یم. ته پرېږده، هسې ګپ مه لګوه. ویم ته مخ کاره کې وکو نه. هو اوس په معلومه شي. وی مورې تا څه دي؟ ویم خدای غرق شوم، تا ته بلاګې راته چا په ډولۍ کې کېنولې وې. ویم څه شوه؟ زما غناوې څه شوه؟ ته ودرېږه چې یو پیره د تاج بیګم په لاسو راشي که نه، نو پوستکې وباسم پوستکې. ته وګوره په خپل خاوند پورې ټوکې کېږي. ویم پاسه پاسه نور درته هیڅ نه ویم. ویم مورې زما غناوې زر راولې زر ماله، کوم ځای مو کېنولې ده؟ یا سړیا دا په تا سو شو؟ زما د سر تاجه، زه هم تاج بیګم یما. مړه مې کا خو شرموه مې ما. دې ته خیال وکړه، هغه وخت نه شرمېده چې په پردې ډولۍ کې کېناسته. مورې یا مورې راشه د دې بلا نه مې خلاص که. وای لویه ځانه راورسېږې. وای زما د سپېرې خدایا، د دې روزې دپاره د پیدا کولما. بابي تا زه مخکې نه وم لیدلې څه چې زه دومره بدرنګه وم، نو تاسو ولې په ځان ځمکه اسمان یو کړي؟ د چا خو در باندې زور نه و. بختیا ځوانې مټ شه دا لیونې بلې شوې. بابي خیر دی، زه به د پلار کره لاړه شمه. زما د خوارې به دا قسمت و، ستاسو کور نه روانه ومه. یاره اوس څه وکم؟ ګناه خو پکې ماته هم ده. یکه مکلې دا لیونې بلې شوې. دا د ده د خولې خبرې دي څه؟ یو به سترګه به یې جاړي او بله به کاندي، خو تا به قبلئ. بختیا دا خو ستا د خپل زړه صلاح وه، دا خو تا په خپله خوله ویلي وو ته چې په تاج بیګم پسې مړ کېدې. یا مورې نو دا تاج بیګم به داسې وي؟ مه یې پویوه، وردېږه چې زه یې پویه کړم. وخوشه دی وخوشه دی، زه برابر کړم. وای ماما جی گزار دې والا راک. وی تاج بیګم لور دا مې څه وکړه؟ ستا تندې مې وینې که. ماما جی ما مړه که، خو ده ته څه مه وایه. پاسه بچې د دې بې غیرته دپاره دې په ځان وینې را ماتې کړې. د بهبلن مورې دا تندې ورله وتړه. تندې رښتیا دي ښځې په سړو سر ورکوي، خو د سړو زړونه د کاڼو دي. بختیا د ځانه وشرمېږه، ځان مړ که ځان. دادا په دې کې زما هیڅ ګناه نشته، دا ټولې کانې دغه توري او د شیرې دي. ته بادشاهی مخونه خاورې که ځمکې پې ډکې شه، ټول کور مې بداله شو، اوس هم په کور کې نښلوي. په بختي به زه پټ کې کوږدم. په ټول کلي کې د دغه دوه نامتو ځوانان یاران دي. بختیا اوس خو ناوخته دی، خو چې سبا له وختي یو غټ ډانګ راوالې او دغه لوپران چرسیان حجرې نه وزغلوه. وا دې اورېدل؟ څه فکر وړې؟ تا ته ویم تا ته. ډانګ؟ او څه پړانګ پسې خو دې نه لېږم، هغه دوه ګیدړان درته یادوم. د اتي په شان ته نه لرې، د زمري په شان زړه په ځان کې واچوه، د وږو په شان یې وټکوه، د وږو په شان.
ورته نه ویل شیریا ښځه که ډېره هم بدرنګه شي چې یو ځل سړي ته ور په غاړه شي بیا یې د غاړې خار شي ښځه د سړي شي او سړی د ښځې یار چې د هغه کور ته ورننوتی دی لا بیا به راوځي هغه بېغمه او مونږ په تمه لکه د وچې د کبانو تړکېږو یاره خو دا خواره خوله دې نیولې ده بس دا سپېرې خبرې پې کوي مرې ولې مړه ویم بېګا مې ناوخته ته حجرې نه پرېښیو دا اوده به وي درنګ شېبې له به راوځي ته غم مه کوه ویم په داسې بلا مو نه دی اړولی چې ساعت بې ورسره تېر شي خبره دې په ګل بدله دغه مخامخ د توت خوا کې د یار نه دی را روان نو ته څه وې چې بل څوک دي څه مړه ته هسې اوروبل اخیستې وې خو هلکه څه دي دا شاتې په دواړو لاسو کې کوتک نه دي نیولې سړیه د ښځې نه به راتښتېدلې وي هغې به ورپسې راویشتې وي راځه راځه اشنا اوس در سره مونږ یو اوس درته څوک پورته هم نشي کتی را ترغاړم زه اشنا ډېره موده پسه هلکه ته خو ډېر کار ښکاري تورینجه خیال دې دی واته بلنهانه تا خو په لاسو لاړې وتوکلې شیریا یار دې جوړ ګزار ته ځان جوړوي ګزار ګزاره نه نه تا خو مې راته پلار ویلو ودرېږه د پلار بچیا را پورته که دا کوتک را تاو شوله د دغې بلې غاړې خان کاکا اخر چل څه دی چې چل درته وښایم وایي مړ دې کړم کاکا هلکه بدبینګلن خانه دا پلار دې پوه که یا دا پته څه چلو شو ودرېږه تا سره زه پوهېږم دغه شان زما بچې وګرځه پې په عمر کې د ایله نن د خپله موټر زور وخور یابه وایي که نه وایي ملا مې ماته شوه پاسې تیار خورو چې بیا رانه شئ ویم بخبلن خانه دومره زر دې سترګې بدلې کړې زاړه یاران دې هېر کړل ایله اوس خو مې سترګې وغوړېدې ځې چې بیا مې په سترګو ونه لګې